نوم دی میا محمد رات باچا. زه په جنا سکول اینډ کالج کې یم او په سیکنډ کلاس کې یم او سیکنډ پوزیشن مې اخیستی. زما نوم دی الینا. زه په جنا سکول کې سبق وایم او ما فرست پوزیشن اخیستی اوس 5th کلاس ته شوم. زما نوم صبیح دی. جنا سکول کې سبق وایم په 5th کلاس کې یم. په خپل کلاس کې مې سیکنډ پوزیشن اخیستی. دې وخت کې موږ یو جناح سکول کې او یو ښکلی پروګرام وشو ماشاءالله او ډېر عجیب طریقې سره وشو، ډېر ښایسته وشو. موږ له پکې یو موقع میلاو شوه، موږ پکې آخري دعوت ورکړو چې یاره د قرآن ترجمه پکې هم سټارټ شي. ډایرکټر صاحب درخواست ورکړو انشاءالله چې د عقیدې د خلکو اصلاح وشي او سنت د نبي علیه السلام خلک زده کړي. احادیثو طرف ته موږ هم ترغیب ورکړو او آخر کې په دې کې دعا وشوه او ډېر ماشاءالله زبردست سکول دی او ډېره کامیابي د بچو موږ په دې کې ولیدله. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه وړاندې خو زه د بازیره ډاټ کام شکریه ادا کوم او د هغې نه وروسته خو جنا سکول کې چې کوم یو مې والدین وشو او د تېر امتحان کې چې کوم سالانه امتحان دی اخیستی و په هغه حوالې سره کوم ماشومانو پوزیشن یې اخیستی و هغې له انعامات وکړل. موږ دا فکر کوو چې نن سبا تعلیمي ادارو یو ښه پوره نیټورک دی، یو پوره جالي دی او موږ په خپل تقریر کې هم لکه دا خبره وکړه چې نن سبا تعلیم هم څه کمی نشته، تعلیمي ادارو هم څه کمی نشته. کمی چې کم محسوسېږي هغه د معیاري تعلیم کمی محسوسېږي، د بامقصده تعلیم کمی محسوسېږي. تعلیمي ادارې هم معیاري تعلیمي ادارې هم کمی دي او ماشوم ته د خپل مقصد د تعلیم مقصد هم نه دی معلوم. په دې حواله سره چې کم کوششونه کم هلې ځلې هر څوک چې وکړي هغه د قدر او احترام وړ دي او زما تمه ده امید ده چې انشاءالله جنا سکول اینډ کالج چې دی نو دا د بریکوټ تحصیل یو مخ په وړاندې تعلیمي اداره ده. دوی د ماشومانو په تعلیم او تربیت باندې توجه هم ورکوي او زه فکر کوم چې انشاءالله په مستقبل کې به دوی دغه کمی پوره کړي انشاءالله. د دې تحصیلي بریکوټ چې کوم ماشومان نورو ځایونو ته ځي، نورو تحصیلونو ته نورو ځایونو ته ځي تعلیم د اصول لپاره، نو دا خلک به هم دلته دا ماشومان انشاءالله د خپل کمی د پوره کولو لپاره به دلته پاتې شي او دې تعلیمي ادارو کې به انشاءالله خپل تعلیم حاصل کړي.